د بینک نه چې تاسو روپۍ راوکاږئ نو په هغې باندې به ستاسو نه ټیکس کټ کېږي. د دې نه مخکې موږ په دې باندې ویډیو کړی وه چې هغه ټیکس چې دی هغه ډبل کړی دی، خو هغه یې ډبل نه کړو، هغه یې 1% کړو. لکه 1% ټیکس چې دی هغه یې په تاسو ولګولو چې تاسو اوس د بینک نه روپۍ راوکاږئ نو ستاسو نه به هغه ټیکس کټ کېږي. خو دا به د کمو کسانو نه کټ کېږي، ځکه ځینې کسانو ته دا پته نشته. هغه وایي چې هر یو کس روپۍ راوکاږي نو د هغه نه به دا ټیکس کټ کېږي. نو دا د هر یو کس نه چې دی دغه ټیکس به نه کټ کېږي، دا به د هغې کسانو نه کټ کېږي چې کم کسان د حکومت ټیکس نه ورکوي نو دا په هغو باندې. بل لا چې په هغو باندې به هلو دا ټیکس لګي چې هغو د 500,000 روپو نه سیوا روپۍ راوکاږي په 40 ګنټو کې. په 40 ګنټو کې سیوا روپۍ راوکاږي نو هلو به پرې دا ټیکس وي. لکه که تاسو دغه روپۍ راوکاږئ 1 لاک روپۍ راوکاږئ نو 1000 روپۍ چې دي دا به ستاسو نه کټ کېږي. که تاسو 50,000 روپۍ راوکاږئ نو په هغې کې به ستاسو نه ټیکس نه کټ کېږي. خو که تاسو په 1 روپۍ لپازه کړه نو بیا به ستاسو نه د هغه روپو هغه ټیکس چې دی دا به کټ کېږي. لکه 1% ټیکس چې دی دا به کټ کېږي. د دې نه مخکې چې دی دا 0.6% و. اوس چې دی هغې سیوا کړو 1% چې دی دا ورورسو. دا د هغه کسان لپاره ده چې کم کسان نان فایلر وي. نان فایلر کسان یې نو هغو نه چې دی دا ټیکس په اخیستی کېږي. کم کسان چې فایلر کسان یې نو د هغو نه به دا ټیکس چې دی دا به نه اخیستی کېږي. نو که تاسو بینک ته وځئ او تاسو روپۍ راوکاږئ، که تاسو په ATM راوکاږئ او که تاسو هسې راوکاږئ په چیک باندې راوکاږئ نو هم به ستاسو نه دغه ټیکس چې دی دا به کټ کېږي، خو د نان فایلر نه به کټ کېږي، د هر یو کس نه به نه کټ کېږي. که د دې نه مخکې ستاسو نه دغه 600 روپۍ کټ کېدلې نو ستاسو نه به 1000 روپۍ چې دی دا به کټ کېږي. نو ځینې کسان ته د دې پته نه او ډېرو کسانو په ویډیوګانې کړې، هغه وایي چې اوس د بینک نه روپۍ راوکاږئ نو د هر یو کس د هر یو نه نه کټ کېږي، د هغې کس نه به کټ کېږي چې کم د حکومت ټیکس نه جمع کوي او نان فایلر وي. نان فایلر او فایلر څه ته وایي د دې په باره کې چې دا زموږ ویډیو شته هغه ویډیو تاسو هم کتی شئ.